د جرګې مشران رابلمه، میجر نعیم جان صاحب، کرنل جانزیب خان او محمد اسرار خان، حاجی اسرار الحق، نوید خان، نیاز علي خان، وارث خان، عطا الله خان، مفتی مطیع الله جان، مطیع الله صاحب، فلسطین خان او یاس خټک صاحب. دا چې وخت قیمتي دی، موږ سره علما هم ناست دي، خبرې به یې کړې وې، خو دغه مشران عبدالله خان او افتخار خان او تقسیم پیش کړي او ورسره ډي سي پي کوثر دا د ټول خلک دي Saca para allá, Bashir, saca. Saca. Darbara. Saca para allá. خغاله تیم نور کنه اشتغال خاندان مثال ورکړي چې ضرور ورکړي چې تاسو ولې شي کولای روغه دا جماعة من المشرانو أصلحوا بين أخواتكم إصلاحوا فميز بيقولوا ولدغه دین کې دوام قبلي الله پاک ته خوشالي دوه چې دا مسلمانان دوه خاندانه دوه قومونه الله دې یو ځای کړل یو منبر کوم یو رکن چې هغه په دې کې منډه والے دا خبره کړې ده او د فساد نه بچ کړی دي نو رب العالمین خدایا هغه مشران هم اجرونه ورکړي چې خبره منل او چې دا خبره ومنل او دې ځای ته رب العالمین دا کم مشران او دا دومره انتظار خو د دوی رحمت وګوري الله مونږ ته قهر د غضب نه بچ کړي الله ته په مونږ ټول باندې خپل رحم وکړي داسې روغې وکړي چې هغه عدالتونو کې په کلونو هغه روغې نه دي شوي. زه د تېر دغه سپینګیري چې ماړه دي چا ته ضرورت نشته خپلې پیسې لګوي خپل وخت ورکوي. ومنله نو مفتي مطیع الله صاحب ته بلنه ورکوو چې هغوی باقاعده تلاوت وکړي. کوشش وکړو او بیا دغه دواړو فریقینو چې کوم د دا د دې دواړو فریقینو درناوي دپاره راغلي دي په وړه سیان
چې هغه کرنل جانزیب خان د هغوی په مشرۍ کې چې هغوی پکې هم ډېرې زیاتې خلې مبارکې دستوري باقاعده آغاز کوو او د دې عبدالله جان صاحب اکرام حسن صاحب او ورسره کوثر حاجي صاحب دې سره سره د ډي آر سي چې کوم دلته کې مشر دی ډسټرکټ چیرمن دی میجر نعیم جان صاحب خان وارث خان عطا الله خان مفتی متی الله صاحب خالد خان سړيره سره ناغا محمد اسرار